علیکم قدمونو دوستانو نن سبا چې فیسبوک یوټیوب یا ټي وي چینل چې وکتل شي نو هر ورځ داسې یو نوی خبر مخې ته راځي هغې کې د ناروا زیاتي ذکر وي یا پکې ماشومې جنۍ سره زیاتی شوي یا پکې ماشوم خلک سره پکې جنسي زیاتی شوي وي یا داسې نور کارونه شوي وي زه تاسو سره په نننۍ ویډیو کې داسې یو دردونکی خبر شریک کوم موږ د نظره تېر شو ډېر زیاتې خفه کړو پاکستان په کشمیر کې داسې واقعه شوې ده مور او لور ته د نوکرۍ لالچ ورکړل شوی د کراچۍ نه کشمیر ته بوتل شوي دي مغزې کې بیا خرڅ شوي دي مسلسل ورسره ناروا زیاتی کېدو څنګه دغه ښځه د هغه ځای نه تلې چې خبر شي او د ښځې خبرې واورئ ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ نو چې څنګه مو ویلې چې دا واقعه په کشمیر علاقه کې شوې ده په پاکستان په کراچۍ کې چې جناب په هسپتال کې یوه ښځې مې تبسم بیبي ښودل شوې دی نوم یې علیشه دی یو کس ورته د نوکرۍ لالچ ورکړی و د کراچۍ نه کشمیر ته غوښتې وه کشمیر کې بیا څو کسانو په شریکه باندې ناروا زیاتی کړی دی هغې نه پسې پې په خیرالله په نوم باندې خلک باندې خرڅه کړې 4 کلنه لور چې علیشه نومې ده هغه خو اوس هم دوی سره وه 2 هفتونه ناروا زیاتي کول نه پسې ښځې په دې شرط باندې پرېښودله چې ځان سره نورې ښځې هم د کراچۍ نه راولي خو هغې چالاکي وکړله د پولیسو خواته ورغله او هغوی ته یې خبر ورکړ په دغو کسانو باندې چاپه ووهله کې یو کس ګرفتار شو او نور کسان وتښتېدل رفیق په نوم باندې دغه نیولی دی او بیا یې ځان سره بوتلی دی 2 ورځې پس چې بل مجرم چې خیرالله نومې کېدو پسې بلوچستان ته تللی و چې د هغه ځای یې معلوم کړی و هغه ته خیرالله په خپل ملګري باندې ډزې وکړلې هغه یې وژلی دی عبدالله هم په موقع باندې پولیسو ونیولو هغه چې کوم یو ملګری یې ایښتی و خیرالله رفیق نومې کېدلو چې هغه یې هسپتال ته وړو نو هغه ساه ورکړې وه مړ شوی دی د پلټونو په وینا چې دغه د ښځې د 4 کلنې په لور باندې علیشه باندې بار جنسي زیاتی شوی و هغه هم په ډېر خراب حالات کې په هسپتال کې پرته ده اوس یې طبیعت ډېر ښه شوی دی عزتمنو انسان الله پاک اشرف مخلوقات پیدا کړی عزتمنو انسان هېڅکله هم داسې کارونه نه کوي چې د انسان دا کوم کارونه کوي نو دا بالکل حیوانات هم نه کوي د 4 کالو ماشومې ته ګوره او ورسره داسې غلط کارونو ته ګوره انسان لغونتې ضمیر ولري نو توبه ایستلو باندې به مجبور شي او الله تعالی ته به وجاړي چې نه زه الله تعالی دې دنیا ته څه دپاره رالیږلم او کومه څه د الله پاک لعنتونه دې وي په داسې خلکو باندې چې څوک داسې غلط کارونه کوي نو زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ واقع وسات د کلی نشانې ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر